بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیکم. پروګرام اسلام آباد اور سره زیم علانور وزیر کتونکو زه په اف 9 پارک اسلام آباد کې موجود یم. نن به د خلکو سره چې کوم کال 2023 او ورسره چې کوم کال 2025 شروعاتي نو په دې حواله سره به خبرې کوو چې کال 2023 د دوی څنګه تیر شو او دین علاوه په کال 2023 کې دوی څه وبلل او څه یې ترلاسه کړل او د سره سره چې کوم کال 2023 داسې یو خبره چې دوی ته به د همیشه دپاره یاد وي هغه به هم دوی د موږ سره شیر کوي. په دې حواله سره به هم د دوی نه پوښتنه کوو او د سره سره چې کوم کال 2025 دی هغې کې د ملک د ترقۍ په حواله سره یا د معیشت د بهترۍ په حواله سره یا چې کوم سیاسي استحکام دی په دې باندې به هم د دوی سره خبرې کوو چې دوی په دې باندې هم څه نظر لري. په دې مختلفو څیزونو به چې کوم دلته اف 9 پارک اسلام آباد ته راغلي خلک دي د هغوی سره به خبرې کوو. راځئ د موږ سره اوسئ. کال 2023 دی څنګه تیر شو؟ بسم الله الرحمن الرحیم. 2023 چې یو ورځ خیر وي ها نو الله پاک د الله پاک به په یې باندې شکریا ادا کوي. خو د اورال د پاکستان په حواله سره که د قبایلو په حواله سره اورال که قبایل هم دي که پاکستانیان هم دي او که پاکستان صورتحال هم دی سیاسي معاشي ما خیال سره سیاسي په لیول باندې خو بالکل ناکام تیر شو او د معاشي په لیول باندې داسې 2-3% راکښې روان دی او د قبایلو په حواله سره که زه خبره وکړم نو 2024 د قبایلو دپاره ښه نه و ځکه هم چې د 2024 په اخر شي هلته اپریشنونه شروع شول. د قبایلو چې کومه علاقه ګورې د بجاوړ نه تر وزیرستانه پورې په هر ځای شي تارګیټ کلینیک شروع دی. دارنګې اوس خو اپریشنونه شروع دي. بله ورځ د موږ په وزیرستان اپر وزیرستان مکین دشکه هغې کلي ته یې هم چې کوم ده که نه په نقل مکاني باندې مجبور کړل او سره د دې نه چې کوم کسان تارګیټ شوي وو هغه هم د موږ ورونه دي هغه هم پاکستاني بچي دي خویندې میندې لري که نه لکه هغې سره هم موږ افسوس کوو. او 2008 شي د ډېرې زیاته قربانۍ وکړلې خپله علاقه یې پرېښودله. بله خبره ده چې اوس به د خلک ځي چېرته دغې پناهګاه شته دی په دغې یخ شي په دې یخنۍ کې به دا خو هغه کسان پاتې دي چې نور چاکرونه ورته حواله کړي وو موږ ورته کشیان وایو که نه دا هغه خلکو یې هر وباسل نو اپریشن چې کېږي توپه چلېږي یا څه کېږي که نه د جني نقصان سره سره د خلکو کورونه به وران شي دا فایده به وي. نو موږ بله ماکین شلو یو جلګه کړې ده انشاءالله تعالی موږ کله هم د اپریشن اجازه نه ورکړې دی نه بیا ورکوو. اچھا د دوی نه بیا به زور مطالبه کېږي چې د الله دپاره د 2024 شروع شو دغې په خاطر باندې 25 که 2025 شروع شو دغې په خاطر باندې تاسو د اول ابتدایي د امن شروع کې نه د اپریشنونو په حواله سره امید دا دی چې دا 2025 به دوی د امن په طرف باندې کوشش وکړي. تاسو په 2024 کې څه وبلل څه ترلاسه کړل؟ ما خیال سره 2024 کې مو سیاست وبللو جمهوریت مو وبللو معیشت مو وبللو بس یو ملک ته هم ځکه راپاتې ده که نه نور خو دا څه خاص توره نه ده ولې شوې. مطلب چې کوم سیزونه روان دي سیاسي لیول باندې نو سیاسي استحکام تاسو ضروري ګڼئ د ملک د ترقۍ د جمعیت علما اسلام ته یو ترقي ملاو شوې ده چې د ډېر وخت نه دوی چې کوم دی که نه د مدارسو د ختم نبوت متعلق په اسمبلی کې کومه کاروایي غوښتله یا د موږ میشن دی په یې کې موږ الله پاک عنایت کړلو او زه به دا وایم چې دا کال شي که ډېره فتحه حاصله ده نو دا قاید محترم مولانا عبدالرحمن ته حاصله ده چې ټولو پارټیان یې سره یو ځای کړلې سره متفق کړي ملک د غاټ بحرانه بچ کړه د سیاسي بحرانه هم او د جمهوري بحران هم د معاشي بحران هم نو هغې ته که د کینابین وویل شي نو دا به انشاءالله تعالی تاسو وایئ چې جی یو آی چې کومه ده د هغې چې کوم بل و د مدرسو په حواله سره ترمیم بل ختم نبوت هغه دوی په کال 2024 کې مطلب ګټه کړې ده او دې نه ګټه مو کړې ده او ډېره زیاته ګټه ده د موږ د زندګۍ د ټولو محنتونو محور دا و بس الله پاک په ښه کامیاب کړلو. کال 2025 به د ستاسو په خیال باندې د ملک د معیشت د ترقۍ دپاره څنګه کال وي؟ دا که چېرته حکومت خودمختاري اختیار کړله جرأت مظاهره وکړله
بیا به ان شاء الله د دوی په حق کې د فائدې والا هم وي د مل د پر به هم د فائدې والا وي او کچته یو آزاد پالیسی و او آزاد معیشت و نو بیا دوی کامیابی تر لاسه کوي هم شي ځکه چې پاکستان د هر شي نه مالامال دی خوشحالي ورته ازادي میلاو شي. 2024 داسې یو خبره چې تاسو ته په ټول عمر به بار بار یاد پرې راځي هغه د موږ سره که هم شیر کړئ. د 2024 اهمه واقعه چې زه تاسو سره شیر کوم ما خیال سره یو عام انتخابات به ګڼئ 8 فروری. نه دا د ما دپاره دومره د اهمیت وړ نه دی دا دومره د اهمیت وړ نه دی ما ویل چې تبه تاسو په ذهن کې به هغه وي نه ما دپاره 26 نومبر هم دلته ډیچو کې یو واقعه شوې وه چې کوم پی ټي آی کارکنان او د رحم قابل دي مخلره پی ټي آی د رحم قابل دی دوی مشر په جیل کې دی او دوی نه په سیاست پوهیږي نه په طریقه کار پوهیږي نه د دوی ډسپلن صحیح دی او نه مشر شته دی ټول بس یو ویران کور دی که نه سره راجمع شوي دي که نه نو د هغې دپاره هم د افسوس خبره ده او د ما دپاره څه چې ته به وایي چې که نه چې 8 فروری دا ډېر اهمیت وړ ده ما دپاره د اهمیت وړ بالکل هم نه ده او ما خو د پارټۍ د قواعدو مطابق ما خو مولانا صاحب چې ما د ټکټ هم راکوه ما خو دا ورته ویلي چې بل ور باندې خوشحال کا نو د کامیابۍ د ناکامۍ موږ خو صرف د باطل خلاف د اسلام د راوستلو دپاره چې کوم دغه یو ځان میدان ته کوو د کامیابۍ سره مو د موږ کار نشته د الله دی بس اوس قوم دی انتخاب یې کړی دی بس الله پاک د دوی ته هغه مبارک وګرځي الله د هغې ته همت ورکړي چې د خلکو صحیح معنی سره خدمت کوي. ما اورال د ملک په باره کې سوال وکړو چې کوم 8 فروری عام انتخابات وي 2024 او د نه علاوه د 2025 په حواله باندې اورال پاکستانیانو ته سیاسي چې کوم مشران دي ورته پیغام څه لري؟ د 2024 8 فروری چې کوم انتخابات په حواله سره زه خبره وکړم که نه نو دا به د ملک یو سیاترین ورځ وه چې کوم ملک یو جمهوری حکومت نه وي نو دا ملک کله هم ترقی نشي کولی. سال 2024 کیسے گزرا؟ سال 2024 تو ہمارا بہت ایسا عجیب سا گزرا ہے کیونکہ میں خود ایک سیاسی کارکن ہوں اور پاکستان تحریک انصاف سے میرا تعلق ہے کے پی یوتھ اسمبلی کا بھی ممبر ہوں اور تنظیمی ایکٹیویٹیز بھی کرتا ہوں یونیورسٹیز میں خود ہی اسٹوڈنٹ ہوں. تو سال 2024 میں ہمارے ساتھ بہت مشکل سامنے آئی. ہم نے دیکھے خود آنکھوں سے جیسے آپ پختونخوا کو دیکھے تو میں خود پٹھان ہوں پٹھانوں کی بات کروں گا. یہاں پہ جو میں آج آیا ہوں تو مجھے بہت عجیب سے لگ رہا کیونکہ ہماری پیسوں سے ہماری وسائل وہ ہمیں ہمارے اختیار میں نہیں ہے ہمیں نہیں مل رہے جو ہمیں ملنا چاہیے. کہ پختونخوا کی میں بات کروں گا کہ یہ تو ٹھیک ہے یہ بھی اسلام آباد ہماری بھی پاکستان میں آتے ہیں لیکن یہ ہمیں ایسے لگ رہا ہے کہ ہم کسی اور دوسرے ملک میں آتے ہیں یہاں پہ. اور پختونخوا میں جو وسائل ملنے چاہیے ان کو وہ نہیں دے رہے اسی ریاست گورنمنٹ. میں ریاست اور گورنمنٹ سے مطالبہ کرتا ہوں کہ آپ لوگ یہ بھی کیپٹل ایریا ہے ہمارا ملنے چاہیے اس کو لیکن پختونخوا کو بھی ملنا چاہیے. ان کو حق ان کو دینا چاہیے. ان کا پیسہ یہاں پہ لگنا چاہیے یہاں پہ لگ رہا ہے تو ان کو اگر وہ پیسہ وہ وسائل یہاں پہ ان کو ملے جائے تو اچھا ہوگا. ویسے کتنے عرصے سے فنڈ خیبر پختونخوا کو نہیں مل رہا اور ساتھ ساتھ مطلب وجبات بھی ہے وفاق پر خیبر پختونخوا کے مطلب خیبر پختونخوا کے تو پی ٹی آئی کی بھی حکومت یہاں پہ مطلب گزری ہے 4.5 سال اور پھر کے پی کے میں بھی ان کی پچھلے 15 سال مطلب 11 سال ہو گئے اور 15 تک یہ پہنچائیں گے حکومت کریں گے خیبر پختونخوا میں. حالات آپ کے سامنے ہیں تو کیا ذمہ داری کا مطلب سب کچھ یہاں پہ وفاقی حکومت ہے یا صوبائی حکومت بھی ہے؟ دیکھیے 2013 سے میں 2013 کی بات کروں گا. یہاں پہ آیا ہوں میں نے آپ کو پہلے بتا دیا کہ بہت عجیب سے لگ رہا ہے. میں سمجھ رہا ہوں کہ میں کسی دوسرے ملک میں کھڑا ہوں یہاں پہ کیونکہ یہاں پہ میں پختونخوا جب کراس کرتا ہوں اٹک پور کراس کرتا ہوں یہاں پہ آتا ہوں تو ہماری پیسوں سے یہاں پہ جو کچھ بن رہا ہے یا جو کچھ ہو رہا ہے تو مجھے بہت افسوس ہو رہا ہے کہ یار ہمارا پیسہ یہاں پر لگ رہا ہے تو وہاں کیوں نہیں لگ رہا ہم پہ. سال 2024 کی ایسی بات جو کہ ہمیشہ آپ کو یاد رہے گی ہمارے ساتھ بھی شیئر کر دیں. 2024 میں ہمارے ساتھ نہیں ہے ہمارے پاس نہیں بہت جدوجہد کی بہت کوشش کی لیکن ان کو باہر نکالنے کی لیکن نہیں چھوڑا ان لوگوں نے. 2025 آپ کے خیال میں ملک کی ترقی کا سال ہوگا اور تبدیلی آ چکے ہیں لیکن ان لوگوں کو نظر نہیں آ رہے. آج اگر آپ دیکھ رہے تو ہمارے ملک میں شوکت خانم اسپتال اس کے علاوہ صحت کارڈ میں خود میرا دادا خود ہی وہ بیمار تھا اور 4.5 لاکھ روپے انہوں نے ہمیں ملے تھے.
हमें पता है, गरीबों को पता है, उन लोगों को पता है ना जिन लोगों पे तकलीफ गुजरे हैं ना, इन मुश्किलें जिन लोगों के सामने, उनको पता है। खुद भी कई लोगों से सुना है, मतलब काफ़ी उसको सराहा है लोगों ने और काफ़ी लोगों का उस पर ऑपरेशन इलाज हुआ है। तो साथ साथ आखिर में 2025 के हवाले से सियासतदानों और आल पाकिस्तानियों के लिए आपका मैसेज क्या है? मैं पूरी पाकिस्तानी कौम को ये मैसेज दे रहा हूँ कि आप लोगों ने सच्चे लोगों का साथ देना है। कोई भी पार्टी हो, कोई भी शख्सियत हो, लेकिन जिस लोगों से आपको फ़ायदा हो ना, पाकिस्तान में और क्या है, अगर आप जो जितने चाहे ना कि तब्दीली आ जाए, नहीं है तब्दीली। अपने फ़ायदे के बजाय मुल्क के फ़ायदे को देखें। मुल्क के फ़ायदे को देना, ये हमारी फ़ायदा मुल्क की फ़ायदा है ना। लेकिन जब आवाम की ये फैसिलिटीज़ आवाम को मिलते हैं ना, तो ये मुल्क की फ़ायदा है ना। बड़ी बड़ी प्रोजेक्ट अगर बन जाए ना और बन रहे हैं ना, तो आप देख रहे हैं अगर इसको बंद किया जाए तो किसकी नुकसान है? हमारी नुकसान है। अगर स्टार्ट हो जाए तो किसकी फ़ायदा है? हमारा फ़ायदा है। हमारी मुल्क की खुशनसीबी है कि उनको मिल जाए 2025 में भी, और आने वाले सालों में इंशाल्लाह मैं लोगों को ये मैसेज दे रहा हूँ अपनी तरफ से कि आप सच्चे लोगों का साथ दें। साल 2024 د څنګه تیر شو؟ 2024 شو هغه ډېر ویرجن کال و د پښتنو په حواله او د خلکو د ژوند په حواله. مثال پاکستان کې روزګار نسته او په پاکستان کې دا ټیم د انسان ژوند محفوظ نه دی. ابراهیم علیه السلام په خپله دا وایي چې تر ټولو نه مخه خدای پاک ته دا وایي چې زما کله چې ده هغه د امن کیواره جوړه کړه. موږ دلته چې دی امن نسته، موږ تر ټولو پاکستان و حکومت ته او سیاسیانو ته دا وایو چې تاسو تر ټولو مخه په پاکستان کې د امن خبره وکاستئ چې پښتون، سندی، پنجابی، بلوچ دا ټول خوشحاله وي. او موږ دا وایو چې زموږ په بلوچستان کې او په KPK کې د امن راولي او دارنګه موږ پرمختګ وکړو، ژوند وکړو، موټروي جوړه سي. په بلوچستان کې څه هم نسته، لیکن ټول زموږ مدنیات ګارېږي، لیکن د دې یو ټول یو حساب هم نسته. په پاکستان کې د پری فیر الیکشن وسي، دا نسته. موږ دا وایو چې په ملک کې چې مثال پری فیر الیکشن وسي، خلکو ته خپل حقوق میلاو سي او انصاف میلاو سي او انسان دا غواړي چې مثال موږ دا وایو چې 2025 شروع کېږي. موږ د دې ټولو د خلکو دا سوچ او یقین دی چې موږ دا وکړو چې په ملک کې د 2025 ښه تیر سي، خلکو ته خوشحالي ورکړل سي او جابز ورکړي. اور چې د کومې خلک محرومیان دي، لکه خاص کر بلوچستان، خیبر پختونخوا، په سند کې هم داسې علاقې شته، پنجاب کې هم داسې خلک شته چې محروم پاتې شوي دي او هلته ترقیاتي کارونه نه دي شوي. نو په کار ده چې د ملک د ترقۍ د خلکو محرومیانو ختمولو دپاره کردار ادا کړی شي. د ده دپاره د داسې کردار ادا کړل شي چې مثال څوک هم دا نه وایي چې دا د کوم قوم سره تعلق لري او د کومې ژبې سره تعلق لري. دا چا دا کومې پاسماندګیان چې دي دا د لیرې کړل شي. او د پاکستان د مثال پاکستان کې هر څه سته، لیکن نن په اسلام آباد کې موږ اوسو او په دې کې هر څه سته، ګیس سته، بجلی سته، لیکن دا ګیس له خیبر پښتونخوا یا له بلوچستان نه راغلی دی، لیکن عام حالت هېڅ هم نسته. نو موږ دا وایو چې مثال دا شان د لرې کړل سي او تعصب د نه کړل کېږي چې مثال له پنجابي سره د دا سلوک وي، د پښتانه سره د دا سلوک وي. موږ دا وایو چې ټول د په یوه رنګ ونیول سي، چې موږ انسانان دا سوچ وکړو چې مثال د هر مثال فرنده د دې روزنه وکړو، د انسانان روزنه وکړو، پرمختګ یې وکړو، علم ورکړو، ایجوکیشن ورکړو، چې مثال انسان ته دې سوچه پورې ورسېږي چې مثال یو شی ازار نه کړي، ظلم نه کوي، جبر نه کوي. دلته ظلم شروع دی، ډاکې دي، څوک سیف نه دی. چې مثال موږ ودې ځي ته لاړ سو چې ملک ډېر ډیولپ کړو، مخ ته بوځو، خو لیکن موږ مثال د سیاسیانو دا ګیله کوو، دا دغه کوو چې مثال خالي 15 کاله پر موږ تیر کړي او خپل وټون له موږ یوسي، لیکن نه بیا ترقي وي نه دغه وي. او مثال هسې هیلت نسته او د دنیا یو نظام نسته. د ګیس د بجلی خبره وکړه چې کوم د خیبر پختونخوا د بلوچستان مدنیاتي، نو اول صوبایي خود مختارۍ نه پس هم د اول د په دې باندې د هغې خلکو حق جوړیږي چې هغوی ته میلاو شي. او د نه علاوه کال 2024 ته څنګه څه د پکې
وبایلل څه دې ترلاسه کړل؟ هر څه مې پکې وبایلو خو لیکن څه مې ترلاسه نه کړو. وجه دا وله چې مثال دلته بې انصافیانې دي. زه خپله کنسټرکشن کار کوم لیکن هلته به هم زه کمیشن ورکوم، اکسپټنس به ورکوم، لیکن ما ته په انصاف باندې کار نه میلاوږي. که په انصاف کار کېدلی چې مثال ما زه کمیشن اکسپټنس ما اخیستل کېدلی، لیکن بیا به مثال د کار معیار بل شی و. لیکن موږ هر څه په د 2024 کې وبایلو. خلک مثال د ژوند دپاره مثال دومره مه ستړي کوي چې ایجوکیشن نوکري به هم دوی په پیسو اخلي، د هیلت نوکري به هم دوی په پیسو اخلي. او موږ دا وایو چې هر انسان ته دا حق دی چې مثال د ده دپاره چې مثال اوبه، پانی، بجلی دا شیان موږ ده ته مهیا کړو. لیکن هغه موږ پر سرکاري افسران پر موږ باندې دونې مهنګه کړي دي چې موږ یې مثال رسېدل ډېر ناممکنه دي. موږ دا وایو چې انسانان د هر څه دپاره چې دوی خپل کوشش جاري وساتي. زه ستاسو د چینل ډېر شکریا ادا کوم چې تاسو د دې مصروفیات بیا هم ټایم راوایستی د عوام زه د دې پوښتنه کوي. ستاسو ډېر کور ودانۍ کوم. نه ویلکم. چې کوم کال 2024 داسې یو خبره چې تاسو ته به د همیشه دپاره یاد وي، موږ سره یې هم شیر کړئ. موږ د 2024 داسې مثال له موږ سره ورجینې سوي دي، پیش سوي دي. هغه پیش دا دغه دی چې مثال په خیبر پښتونخوا کې جرګه وسوه. دا به زموږ هر کله یاد وي چې مثال پښتانه راټول سوي وو. موږ حکومت زم دا غوښتنې دي چې دې ټولې دپاره د پښتانه دپاره د امن دغه خبره وسي. موږ ته د امن راکړي. موږ تر ټول په 2024 کې زموږ ډېر غټه نیمګړتیا دا ده چې موږ امن دپاره موږ جنګ کوو. امن په خیبر پښتونخوا کې هم بلوچستان کې هم د خلکو دا یو ارمان دی چې یو ځل چې امن رالی مونږ هم چېرته امن ولیدلی، پر امن ژوند هم تیر کړی. په دې نه علاوه چې کوم کال 2025 د ستاسو په خیال باندې دا به د ملک د ترقۍ کال وي؟ موږ دا وایو چې مثال چې کله سیاسیان او مثال جمهوري خلک دا سوچ وکړي چې یار موږ به ملک په 2025 کې هغه رنګه نه کوو کله مخکې سیمه کول. موږ مثال دا وایو چې پاکستان 2025 کې مثال د ښه کال وګڼل سي. داسې د وګڼل سي چې مثال دنیا فخر په وکړي او مثال د بهره خلک راسي په ویزټ باندې راسي چې دا ډېر پرامن ښار دی او پرامن ملک دی. او موږ دا هېڅکله سوچ نسو کولی چې 2025 به هم هغسې خدای دې نه کړي مثال خدای دې پرامن جوړ کړي دا ملک او د دې پاکستان هر صوبه هر قوم هر وګړی خوشحاله وساتي. او موږ د هر چا دا هیله ده چې پر امن د اوسېږي. او پاکستان کې د هېڅ کمی نشته خو صرف د امن ضرورت دی. د پاکستان کې دا ټیم چې دی مثال په بلوچستان او په دغه کې په KPK کې مثال داسې معدنیات پراته دي چې اوس خالي ته دا وګورې دا معدنیات چې مثال خالي په ورځ باندې یوه ګاډۍ په 17 کروڑ په 18 کروڑ امید میر دا وایي چې مثال دا خرڅېږي. لیکن دا قرضه ادا کېدلی سي. او په اسلام آباد کې دومره لینډ مځکې پرتې دي په دې باندې د پاکستان قرضه ادا کېدلی سي. خو لیکن پاکستان کې نور هر څه شته خو مثال بیرته موږ هغه خبرې له راځو چې دلته امن نشته. او د پښتنو دپاره زه دا وایم چې هر پښتون د خپل ورورګلوي سره وساتي. جنګ جګړې د نه کوي. په جنګ جګړې کې یوه ګټه هم نشته. په جنګ جګړې کې که ګټه وله افغانستان 15 کاله جنګ وکړو لیکن بیرته د امن خوا دپاره لاړو. موږ دا وایو چې د جنګ نه امن او جرګه خپل خلک امن دپاره د ځان منډې وکړي، ځلې دې وکړي، سیاسیان دا وکړي. او پښتانه ټول مشران ته زما دا پیغام دی او دا دغه دی چې مثال دوی د پر یوه پلیټفارم سي او د پښتنو تمام مسایل د ویوان ته کښېږدي. دا په دا وجه دې کښېږدي چې پښتانه ډېر ځوبل سوي دي، کورونه نړېدلي دي او ژوندونه له لاسه ورکړي دي. په کورو کې ډېر خلک دا ټیم مثال موږ مونډې خوندې کونډې پاتې سوي دي. د دغو دپاره د دغه او پر امن ملک د روان سی. او سلام ستاسو ډېر کور ودانۍ. 2024 کیسے گزرا؟ ٹھیک ہی گزر گیا، گزارے لائق تھا، کوئی خاص نہیں تھا، ایونٹ فل اتنا نہیں تھا. پاکستان میں دہشت گردی بڑھی، عام لوگ معاشی خوشحالی نہیں دیکھ سکے میجورٹی. 2024 میں کیا کویا کیا پایا؟ 2024 میں کافی سکون تھا مطلب، اور سیاسی عدم استحکام تھا، یہ سب سے بڑا مسئلہ ہے. آپ نے کیا کویا کیا پایا؟
بس اللہ کا شکر ہے ہماری زندگی ٹھیک ہے، نارمل ہے. نارمل ہے. اور 2024 کی ایسی بات جو کہ آپ کو ہمیشہ یاد رہے گی وہ ہمارے ساتھ بھی شیئر کر دیں. ایسا واقعہ جو آپ کے سامنے ہوا ہو، خوشی کی ہو یا غم کی ہو، وہ مطلب آپ کو ہمیشہ کے لیے یاد رہے گی، ایسا واقعہ ہمارے ساتھ. وہ جو حزب اللہ حسن نصر اللہ کو شہید کیا گیا اسرائیل نے لبنان میں، اور اس طرح غزہ میں سارا سال گڑبڑ رہی، یہ اندوناک واقعہ ہے، اور پوری دنیا نیتن یاہو کو نہیں روک سکی آپ نے قتل و غارت سے. تو یہ میرے خیال میں بہت بڑی ناکامی ہے پوری دنیا کی. بالکل ہر بندے کو یا ہر ادارے کو اپنے کام سے کام رکھنا چاہیے. آئین نے جو بھی قانون میں اختیار دیا ہے یا جو بھی ان کا کام بنتا ہے وہی مطلب ان کا حق بھی بنتا ہے کہ وہی کام کر لیں. تو 2025 کے حوالے سے سیاستدانوں اور آل پاکستانیوں کے لیے آپ کا میسج کیا ہے؟ وہی نا، سیاستدان مضبوط ہوں، آپس میں اتفاق پیدا کریں اور پاکستان میں جمہوریت کو مضبوط کریں. 2024 ته څنګه تیر شو؟ الحمدلله 2024 کو ډېر ښکلی تیر شو چې مطلب ژوند ته په خپله تیرې او ژوند هغه دی چې د بل لپاره یې تیر کړي. نو ښه خبره دا ده چې مطلب بل انسان په درد کې په تکلیف کې مونږ له پکاره چې مطلب مونږ د هغه انسان سره مرسته وکړو، د هغه په درد کې ودرېږو، د هغه په مشکلاتو کې ودرېږو. نو دغه زندګي ده مطلب 2024 چې دی نو مطلب مونږ کو ډېر په ښه طریقه تیر کړو، ښه مې انجوای کړو. 2024 کې د څه وبیلل، څه دې ترلاسه کړل؟ بس ګټه او بیله چې ده دا په هر چا په لاس کې دي. مطلب هر انسان ګټه هم کوي، بیله هم کوي، تاوان هم کوي. دا خو د ژوند یوه حصه ده چې مطلب په ژوند کې ته تاوان ونه کړې او ګټه ونه کړې نو دا خو ژوند نه شو. چې ټول عمر د ګټې سوچ کوي نو مطلب مخکې به لاړ نه شي، ځکه چې د تاوان سوچ به پکې همیشه کوي. 2024 داسې یو خبره چې تاسو ته به د همیشه دپاره یاد وي، موږ سره یې هم شیر کړئ. نو مونږ کو خپل ځاني مطلب یو داسې پارټۍ سره تعلق ساتو چې هغه خدای خدمتګار پارټي ده. نو مونږ همیشه دا سوچ کوو مطلب چې مطلب ژوند چې دی هغه د نورو سره مونږ تیر کړو، مطلب د خوشحالۍ ژوند تیر کړو، مطلب چاته تکلیف ونه رسو، چاته درد ونه رسو، چاته یو مشکل ونه رسو، چاته یو غلطه لاره ونه ښیو چې یو انسان په غلطه لاره مونږ ورته صحیح لاره وښیو. نو دغه زموږ دپاره ژوند دی مطلب چې او خلکو ته یې مونږ ښیو هم مطلب چې مطلب همیشه مونږ خاص کر پښتانه رونه چې یو نو مطلب دا مونږ په اتفاق شو، مطلب خپل ورورولي خپل معاشره کې مطلب هر څه قایم وساتو. بالکل اتفاق هم او ورورولي هم ورسره امن دا هر څه ضروري دي. نو چې کوم کال 2025 ته په دې حواله سره تاسو ته داسې لګي چې ملک به ترقي کوي؟ ملک چې دی نو مطلب سکو خاص کر داسې مونږ په ملک کې اوسیږو چې مطلب همیشه مونږ د ترقۍ سوچ نه کوو. مونږ امید نه لرئ؟ لرو جی کو مطلب داسې په معاشره کې مونږ داسې پاتې کېږو چې مطلب همیشه مونږ یو بل لا غورځو، یو بل له خپې وو. نو مونږ وایو چې په 2025 کې مطلب مونږ ټول څونه یوازې پښتانه نه څونه چې په ملک کې دا خلک دی چې مونږ په خپله یو اتفاق شو، مطلب یو موټی شو. داسې نه ده چې مطلب یوازې به مونږ د حکومت نه تمه لرو چې مطلب دو به مونږ له ملک چې دی دا به مخکې بوځي. څه ځای کې به دلته د چا چې حکومت یا آرمي ده یا پاکستان هر سیاسي لیډر دی نو پکاره چې مطلب څه زمونږ په وس کې چې زمونږ سره د عمل په مخکې وړاندې ځي نو هغه کومک په سر مونږ کوو، نور د هغو په لاس کې دی چې مطلب کم مشران چې په کرسو ناست دي او د هغو نه دا امید لرم مطلب چې څه غلطیانې مخکې شوي دي اکو شوي دي او چې را روان کم 2025 ته چې په دې کې هغه کمې غلطیانې په 2024 کې شوي دي هغه مونږ وروسته پاتې کړو او مونږ د ترقۍ په لار روان شو. بالکل د دې څیز دپاره خو اتحاد اتفاق ضروري دی، خو دې نه علاوه چې د چا هم هر څه قسمه مطلب کار دی په آیین یا کوم مطلب دوی ته کار ورکړی دی چې ستاسو دا کار دی سیکیورټي یا د پولیس چې کوم خپل کار دی، سیاسي خلکو سیاست هم مطلب لکه کار دی حکومت جوړول د خلکو مطلب مسایل حل کول، نو د هر سړي ته خپل کار په کار دی. بالکل پکار مطلب چې سیاسي کم کسان دي پکاره چې هغه خپل سیاست را کنټرول کړي او کم کسان چې مطلب نور ځګونه دي هغه نور کنټرول کړي او عوامو له پکاره چې هغه خپل بزنس او خپل مل چې دی هغه مخکې په ترقۍ روان کړي.
2024 کال دې څنګه تیر شو؟ ماشاءالله 2024 کال خو زموږ ډېر ښایسته تیر شلو او امید لرو چې دا مخکې کوم را روان دی دا هم ډېر ښایسته تیر شلی او زموږ دغه دی حکومت د خوا نه چې دا کوم زموږ 2024 کې کوم زموږ نه خطایانې شوي کوم دغه شوي نو په کار د موږ هغه واکدارانو ته وایو چې که تاسو دا وګورئ یا پنجاب دی که اسلام آباد دی موږ ټول په پښتونخوا کې زموږ کوم اجتماعي مسله چې ده نو په 2024 کې کم دی نو دا ډېر زموږ ډېر په بدنامۍ او کوم که تاسو وګورئ پښتونخوا بیا زیاتر زموږ کوم ډیویژن چې دی ملاکنډ ډیویژن دا بیا هغه لهر طرف ته روان دی کوم چې 2008 او په 9 کې نو موږ د واکدارانو کوم چې اعلی چارواکي دي هغو ته دا زموږ پیغام دی چې آیا موږ هم د دې پاکستان ریاستي یو موږ شهریان یو نو تاسو له پکار ده چې تاسو موږ له هم هغه شان ترجیح راکړئ څنګه چې اسلام آباد له ورکوئ څنګه چې پنجاب له ورکوئ نو دا زموږ د حکومت نه دا زموږ ریکویسټ دی چې موږ هم پاکستانیان یو څنګه چې دا نور خلک هم ژوند تېروي په پاکستان کې که تاسو وګورئ زموږ وسایل وګورئ زموږ هر څه وګورئ دا د پښتونخوا نه دي خو نه زموږ هغه وسایل شته نه زموږ دغه شته او که بیا تاسو وګورئ نو بدامني ده نو دغه په لهر کې موږ هم راوتي یو چې 2025 چې دی نو کم از کم چې دا زموږ د 24 په شان تېر نه شي چې امن پکې راشي. تاسو د امن او د بدنامۍ خبره وکړله چې کوم ریاست دی د هغې ذمهواري هم دا ده چې د خلکو تحفظ او د جان د مالو کې جی بالکل دا چې کوم ریاست چې د بکار دی چا چې د غری سیاستدان د پریدي او چا چې نور چې کم د غری هغه دی هغه دغه لاسو باسي کنه دغه شته سیاست دلته بکای کم چې لیډرشپ زموږ شته نو هغه بکار چې هغه لیډرشپ وږي او نور کم چې خلک چې دی نو هغه بکار چې خپل کارونه سمبال کړي اوس پورم نه خلک دي لکه زموږ وسایل دي چې زموږ سره بل چا څه کار دی او زموږ وسایل پښتونخوا په 18 ترمیم کې دا صفا واضح شوی دي چې کم صوبه چې دا کوم وسایل وباسي دا خود مختار دي زموږ په وسایلو باندې شته زموږ سره شکر الحمدلله تاسو په پښتونخوا زه ته په خپل ملاکنډ ډیویژن یادوم زموږ سره فرایډ شته ایت شته بلا شزونه زموږ سره شته او زموږ په خپل وس دس نشته موږ د خپل ځنګلات ولته ونه نشواله او دا په اختیار هم نشته اختیار زموږ نشه زموږ په ټرکونو باندې دا تاسو د مالګریټس او ډېر قیمتي ګاڼې دا زموږ نوزي ایون چې موږ د خپل سین خپل شګم نشو وشته دا زموږ لکه اختیار کې نه دی نو موږ دغه ته وایو د ریاست ته وایو دغه اعلی چارواکو ته وایو چې کم از کم تاسو موږ هم د خپل صوبې ته پرېږدئ موږ مخکې ځو بیا راځو تعلیمي ادارو باندې که تاسو وګورئ دا کوم ګورنمنټ چې دی زموږ په پښتونخوا کې دو ویلې چې کوم وزیر اعلی ګنډاپور صاحب چې موږ به یونیورسټیان خرڅ کوو دا ځمکې به خرڅ کوو که نه د هغو ته هم زموږ ریکویسټ دی آیا که تاسو نور یونیورسټیان نشئ جوړولی موږ ته خو د خپلې پرېږدئ بېرته که نه ځي د هغې سره هم زموږ دا ریکویسټ دی په 2024 کې څه وبیلل سم ترلاسه کړل جی وی بیلم خو ډېر شهیدان هم ورکړه تاسو که وګورئ زموږ سایډونو ته په شنګله کې باجوړ کې دغه شان ډېر ټوریزم وغیره وغیره دغه بلا شهیدان ماشومان ورکړه که تاسو وګورئ کورم ایجنسي ورکړه په اخر کې کوم د 2024 چې دی دا ډېر په موږ باندې بد تېر شو نو آیا موږ دا دغه کوو چې بیا 2025 زموږ لپاره داسې نه شي جي 2024 داسې یو خبره چې تاسو ته به د همیشه دپاره یاد وي موږ سره هم شیر او همیشه مونږ د نورو دپاره مونږ خدمت کړی دی که هغه زمونږ مالي او جاني نو انشاءالله دغه مونږ بیا هم کوو اوس هم کوو بیا هم کوو جي د 2025 په حواله باندې تاسو ته داسې لګي چې آیا ملک به په دې کې ترقي کوي ملک خو به ترقي وکړي خو چې اعلی چارواکي چې خپل کمې څوکۍ دي هغه سنبال کړي چې اوس لکه ستاسو دغه صحافت دی صحافت دی دا چې زه ونیسم دا خو زما سره خوند نه کوي که نه لکه اوس تاسو زما نه انټرویو اخلئ نو په کار زه تاسو ته انټرویو درکوم تاسو خپل زما نه کوېسچنې کوئ چې دا زما او ستاسو په شان دي دا وشي نو انشاءالله ملک به ډېر زره ترقي وکړي هر یو تن ته یا هر ادارې ته یا هر سیاسي کس ته خپل دغه زه لیډرشپ کوم که نه نو په کار زه اسمبلۍ ته لاړ شم چې لکه زما څه کم واک اختیار دی چې زه اغزي باندې هغه راټینګ کړم د 2025 شروعات او خلکو ته سیاسي ورسره چې کوم پاکستانیان دي ورته پیغام څه لري بس دغه ورته وایو چې ژوند تېر کوئ په خپل هم د ژوند نه خوندونه واخلئ او نور هم ژوند ته پرېږدئ سال 2024 ته څنګه تیر شو 2024 کو ګورې په معاشي لحاظ سره او په سیاسي لحاظ سره نو ښه نه و دومره ښه نه و حالات هم ټیک نه و مطلب مسلې هم پکې ډېر رالې د پاکستان مشکلات زیات وي ډېر زیات مشکلات 2024 کې ډېر زیات مشکلات وجي ښه نه و په سال 2024 کې د څه وبیلل څه دې ترلاسه کړل سال 2024 کې خو هم ډېر څه وبیللو ډېر نږدې رشته داران وو ملګري وو هغه پکې وفات شولو د کال 2024 داسې یو خبره چې تاسو ته به د همیشه دپاره یاد وي موږ سره هم شیر کړئ کال 2024 کې په باجوړ کې یو دماکه شوی خودکش دماکه پاکې زموږ تقریبا 80 پلس مشران ځوانان شهیدان شوي چې پاکې زما د درې رشته داران مو نږدې ملګري مې مو د دوستان مې وو په هغه راسره ډېر غم راسره په هغه باندې ډېر خفه یم 2025 به د ستاسو په خیال باندې د ملک د ترقۍ کال وي
لکه مطلب کوم حالات چې را روان دي یقین نشم کولی که د فکر سره مطلب هغه زموږ تقدیر بدل شي یا حالات بدل شي یقین نشو امید ساتو چې الله دې وکړي چې ښه تېر شي خو داسې خطرخواه چې دغه هم نشته دی چې ځکه چې هغه زوړ سیسټم دی روان دی په تاریخ بدلېدو باندې تقدیر یا مطلب مسلې یا حالت نشي بدلېدلی په 2022 یا 23 یا 24 چې کوم خلکو امید ساتو 2025 کې هم تاسو چې امید لرو نو تاسو ته مطلب داسې لګي چې موجوده چې کوم سیټ اپ دی یا چې کوم حکومت دی دا به د ملک د ترقۍ دپاره په 2025 کې څه کردار ادا کړي یا به په دې کې ملک ترقي وکړي تېر وخت خو که وګورو 2021 خو 20 خو 19 خو 18 خو دې خوا چې پسې وخت راځي نو مشکلات هم سیوه کېږي حالات هم خرابېږي مهنګایي هم راځي هر قسمه مطلب مشکلات سیوه کېږي ښه کېږي نه نو 2025 په حواله سره سیاسي او ورسره چې کوم پاکستانیان دي ورته میسج څه لري نو 2025 کې زما هر سړي ته دا ریکویسټ دی چې که هغه سیاسي که غیر سیاسي هغه د خپل کار روزګار کوي پر امن دي اوسي خپل کار روزګار دي کوي د لانجو نه د مسلو نه د زنده‌بند مرده‌بند دي په قلاره باندې کېږي خپل خیال یې وساتي د خپل فیملي خیال یې وساتي خپل د مستقبل سوچ دی کوي په پردو اوږو پسې د میاشت نه ګوري چې چا لپاره زنده‌باد مرده‌باد یا د چا لپاره خپل ټایم ضایع کړي یا خپل ښکلي خلک ضایع کړي مطلب د چا لپاره څنګه چې تېر وخت شي هغه بېرته زه نه یادوم نو چې دغه ونه کړي چې مطلب هر سړی خپل کار وکړي خپل ځان ته یو ګول کړي چې انشاءالله 2025 کې به زما دا ټارګېټ یو زه به دا حاصلوم 2024 ته څنګه تېر شو الحمدلله زما لپاره خو بهترین سالو په دې چې ما یو نوی بزنس شروعات کړو په 2024 کې او په سٹارټینګ کې مې کړو اینډ کې الحمدلله پاکي سکسسفل وم او خطر شو زما لپاره محنت مې وکړو زم د باجوړ یم دا باجوړ نه راغلی دلته کې اسلام آباد ته ښه پوره محنت پکې وکړو او ایٹ د اینډ چې کوم ټارګېټ سو هغه الحمدلله هغه اچیو کړو په 2024 کې د 70 ترلاسه کړل او څه دی وبلل ترلاسه دغه د بزنس مې چې کومې خبرې وکړې که نه نو بزنس چې کوم ګولز و هغه هم ترلاسه کړل او بیلات هم ډېر بیلات وکړل بیلات هم په داسې وکړل چې زما تعلق د باجوړ سره دی او په باجوړ کې په 2024 کې حالات ټیک نه و د ترلاسه کولو په حواله سره به خبره وکړو محنت څومره ضروري ګڼئ داسې وجي زه په خپله باندې ما نوکري انجینیر یم ما نوکري کوله او سیمي ګورنمنټ ټایپ نوکري وه زما تنخواه یې ماشاءالله ښه وه نو هغه ما په 2022 کې ما هغه پرېښودله بیا په 2023 کې چې کوم دی که نه ما کنسټرکشن شروع کړو او په 2024 په سټارټ کې زه دلته کې رالم 23 اینډ او 24 سټارټ و نو په دې کم ټایم کې خپل ګولز ته رسېدل چې دا ګران کار دی خو ډېر زیات محنت هم وکړو او چې یو انسان محنت کوي او هغه ته ګولز پراته وي او په الله یې بلیف وي او د مور او پلار دعاګانې ورسره وي نو هغه ته خپل هغه اچیومنټس هغه ګولز چې کوم دی که نه هغه ډېر اسانېږي نو ډېر محنت نه پس شکر الحمدلله چې سم په ذهن کې وه سټارټ اف د ایئر نو اینډ اف د ایئر کې هغه الحمدلله اصول شو د 2024 داسې یو خبره چې تاسو ته به د همیشه دپاره یاد وي موږ سره یې هم شیر کړئ تا ته چې ما وویل وختي دا خبره مې ورته وکړه بدقسمت ترین چې کومه باجوړ کې غټه دماکه شوه پکې کوم رشته داران ملګري یاران دوستان هغه زمانه نه هېر کېږي دغه خلک چې کوم لاړل که نه نو هغه رانه نه هېر کېږي بدقسم لکه پکار وه چې پازیټیو یو میموري وي خو زموږ تعلق د داسې علاقې سره دی چې هلته کې پازیټیو میموریز ډېر کم پاتې کېږي نیګیټیو ډېر پاتې کېږي نو زه ځکه د نیګیټیو میموري شیر کوم در سره اوس هم حالات خراب دي خو هغه مومنټ چې کوم وکړه نو هغه لپاره د ټول باجوړ لپاره زما لپاره زما ذهن نه نوځي بالکل د ریاست ذمہواری د تحفظ د خلکو د جان او د مال او د نه علاوه 2025 به د ستاسو په خیال باندې د ملک ته ترقۍ کالی وي هوپ کولی شو صرف امید کولی شو الله دې کی چې د ترقۍ سټارټ وي نو ما یو ویډیو کلیپ جوړ کړی ویډیو کلیپ ما داسې جوړ کو چې مطلب موږ فیصل ټاون کې یو آتشبازي کېدله خلک خوشحاله فیملیز راوتې وي که نه او اسلام آباد دی د ښارونو ښار دی آباد ښار دی نو هغه کلیپ سره مې یو بل کلیپ ورجمع کو چې په باجوړ کې نیو ایئر څنګه دی نو په باجوړ کې نن سبا حالات د 2024 هم خراب دي نن په 2025 کې په نن زمانه ډېر خراب دي نو لکه امید ساتلی شو خو ما ته نه ښکاري مطلب چې د ملک حالات به ټیک شي فاینانشلی هم چې کوم کرایسز روان دي پاکې ماته البته یو شیز شته دی په جیل کې دی که فرض کا سیاسي خلک راغونډ شي او مطلب دا دی هغه د یو بل ته ولي ښکته کي راوځي او د دې سره مطلب دا دی کینی یو ځای باندې یو سوچ ملګری کی نو امید شته چې څه نه څه پازیټیو راشي که داسې حالات رواني نو هغه امید هم ختم شوی دی سیاسي استحکام د ملک ته ترقۍ دپاره ضروري دی سیاسي استحکام ډېر زیات ضروري دی زه چې دلته بزنس کوم کنسټرکشن او د پراپرټي کار کوم زه
نو په دې کې چې کله سیاسي استحکام وو په کم ټیم کې زبر د 1920 خبره وکما نو په هغه ټیم کې دا شیزونه بالکل اپو برو خو اوس حالات داسې دي چې هغه سیاسي استحکام بالکل نیل شوی دی که نه صرف بدلې اخیستل دي هغه ته پاتې شوي دي د ملک واکداران دغه سوچ نه کوي چې ملک کم طرف ته روان دی تاسو ته هم پته ده موږ ته هم پته ده نو په کار دا ده چې ټول کینی یو بل ته ولې ښکته کړي چې استحکام راشي زموږ بزنس موږ ته به څه میلاویږي چې استحکام نه وي که نه نو یقین به خدای وکړه چې د بار ملک چې کوم ریمیټنسز دي بار چې کوم خلک پیسې رالیږي یا دلته انویسټمنټ دی نو دا به زیرو وي او دغه د وجې نه به د ډېر ټول نقصان هغه لاندې طبقه چې کوم دا مزدور کاره خلک دی لاندې چې کومه طبقه ده هغه ته به رسي د بدقسمتۍ نه دا حالات روان دي الله دې کړي چې ښه شي د 2025 په شروعات کې سیاسي او پاکستانیانو ته ستاسو میسج څه دی؟ زما چونکې تعلق د پاکستان تحریک انصاف سره دی نو زه دا خوب ساتم یقین ساتم چې ان شاء الله تعالی چې 2025 به د ازادۍ سایلي نو زما ټول خلکو ته مطلب دا پیغام دی چې پازیټیو اوسېدل پکار دي خوب ساتل پکار دي امید باندې دنیا قایمه ده ان شاء الله تعالی چې څه هم کېږي پازیټیو به کېږي او ایٹ د اینډ اف 2025 دا امید دی بیا راته وایم چې دا به ان شاء الله تعالی مونږ ته یو داسې روشني به راته میلاو شي ان شاء الله تعالی چې د هغه سره به حالات پازیټیو طرف ته ځي د خیر سره साल 2024 कैसे गुजरा? अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छा गुज़रा और ज़ाहिर है ये ज़िंदगी और ज़िंदगी में जो है ना अप्स एंड डाउन होते रहते हैं तो खुशियाँ भी आई गम भी आए लेकिन बहुत कुछ सीखने को भी मिला और बहुत कुछ इग्नोर करके लाइफ को आगे फॉरवर्ड करने का भी मौका मिला तो बस हमारी यही दुआ है कि जो अब ये साल स्टार्ट हुआ है हमारे मुल्क के लिए अच्छा साबित हो हमारे लिए अच्छा साबित हो हमारी फैमिली के लिए अच्छा साबित हो और अल्लाह ताला जो है ना हमारे जो बच्चे हैं फ्यूचर के उनके लिए ये मुल्क हमेशा सलामत रहे बस यही दुआ है इस और आल पाकिस्तानियों के लिए और पूरी दुनिया की मतलब इंसानियत के लिए अच्छा हो बेस्ट विशेस हैं सब के लिए कि अल्लाह ताला सबकी फैमिलीज़ के लिए सबकी हमारे मुल्क के लिए बहुत ही अच्छा ये 2025 साबित हो और मेरी अल्लाह से ख्वाहिश भी है कि अल्लाह मियाँ मेरी दुआ सुने कि हमारे मुल्क को जो है ना तरक्कियों की तरफ गामजन करें ताकि हमारे जो फ्यूचर के बच्चे हैं उनको अपना मुल्क जो है वो ब्राइट नज़र आए 2024 में क्या खोया क्या पाया? बस कुछ हमारी फैमिली में डेथ्स हुई वो खो दिया हम लोगों ने और जो खुशियाँ हैं वो अल्हम्दुलिल्लाह वो तो साथ चलते हैं मैंने आपको स्टार्ट में ही बताया खुशियाँ गम हाँ जो है ना ज़िंदगी के साथ होते हैं तो बस अल्लाह जो खोया है उस पर हमें सब्र अल्लाह दे और जो पाया है उस पर अल्लाह हमें और खुशियाँ दे हर बंदे को सब्र दे मरना हम सब ने एक ही दिन है और गम मतलब 2-3 दिन के लिए गम मनाना चाहिए उसके बाद फिर याद ही नहीं करना चाहिए उसको तो साल 2024 की ऐसी कौन सी बात है जो कि आपको हमेशा याद रहेगी हमारे साथ भी शेयर कर दें कोई ऐसी ऐसा स्पेशल ऐसी सूरत हाल पे भी मुल्क में जो कुछ हुआ है जो सियासी अदम इस्तेकाम उसमें तो कुछ अच्छा नहीं था लेकिन मेरी होप है कि ये जो 2025 है अल्लाह ताला इसमें हमारे मुल्क के लिए सियासी तौर पे बहुत अच्छा करे ताकि हमारे मुल्क जो है वो तरक्की की तरफ गामजन हो मुझे हमारा तो टाइम गुजर गया है मुझे आने वाले बच्चे जो है फ्यूचर जिनका है ये मुल्क है जिनसे मुझे उनकी है कि वो जो है ना उनके लिए ये मुल्क जो है ना अच्छा सा हो जाए डेवलपमेंट करे हर लिहाज से फ़र्स्ट ऑफ ऑल इन एजुकेशन अगर एजुकेशन होगी ना तो ये जो हालात हो रहे हैं ये कभी भी नहीं होंगे ये बस हमारा मुल्क ज़रा एजुकेशन में पीछे है इस वजह से शायद ये हालात चल रहे हैं तो ये है कि जो सियासी रहनुमा साहब हैं वो इस पे तवज्जो दें एजुकेशन की तरफ अपनी तरफ कम और मुल्क की तरफ ज़्यादा तवज्जो दें ये 2025 आपके ख्याल में मुल्क की तरक्की का साल होगा? आई होप सो उम्मीद है मुझे मौजूदा हुकूमत से नहीं हुकूमत तो मुझे किसी से भी उम्मीद नहीं है अल्लाह ही करेंगे जो करेंगे या आवाम हमारी अगर कोई न्यू जनरेशन में से आ गया तो शायद कुछ कर लें सियासतदानों को साल 2025 के हवाले से क्या पैगाम देना चाहेंगी? प्लीज़ अपने मुल्क की तरफ देखें अपनी फैमिलीज़ को छोड़ दें हमारी तरफ भी देखें हम आपके मुल्क से आपके जो है ना हम आवाम हैं हम हर चीज़ पे कर रहे हैं ये ऐसा मुल्क आप लोगों ने कर दिया जहाँ हमें पे करके कुछ नहीं मिल रहा
प्लीज़ थोड़ी सी हमारी तरफ भी तवज्जो दें, अपनी फैमिली से हट के, और हमारे लिए भी सोचें। हमारे से ये मुल्क है, हम आपकी आवाम हैं, एक फ़ैमिली की तरह हैं हम। अगर आप हमें तवज्जो देंगे तो ये मुल्क तवज्जो मतलब तरक्की की तरफ जाएगा। लेकिन बस ये कि रिक्वेस्ट कर सकते हैं सबसे। अफसोस होता है सूरत हाल पे जो मुल्क की हालात है, या जिस तरह के नौजवान बाहर जा रहे हैं? हाँ, बहुत ज़्यादा लोग बाहर जा रहे हैं, और मेरे हस्बैंड भी यही सोचते हैं कि हम अपने बच्चों को लेके बाहर चले जाएं, लेकिन मैं अपने मुल्क से नहीं जाना चाहती। मेरी मदर गई थी, वो भी वापस आ गई कि ये हमारा मुल्क है, हमें जो करना है यहाँ करना है, और हमें अगर हम पढ़ लिख गए हैं तो हमें जो भी यहाँ पे करना है ना, अपने मुल्क के लिए, अपनी आवाम के लिए करना है। तो मेरी ये ख्वाहिश है कि हम लोग अपने मुल्क में रह के तरक्की करें, अपने मुल्क में रह के अपने बच्चों को एजुकेशन दें, और मेरे बच्चे भी मेरे मुल्क के लिए कुछ करें। तो प्लीज़ आप लोग भी थोड़ी सी तवज्जो हमारे पे और हमारे बच्चों पे दें, ताकि हम अपने मुल्क को तरक्की की राह पे मतलब गामज़न करें। तो इस तरह तो सारे लोग मुल्क छोड़ के जाते गए, तो फिर इधर रह क्या जाएगा। 2024 कैसे गुजरा? 2024 जो है बहुत अच्छा गुजरा मेरे लिए, इसलिए शायद अच्छा गुजरा कि 9 साल बाद अल्लाह ताला ने बेटी की सूरत में औलाद दी। मतलब पहले मेरा एक बेटा है जो है, तो वो 9 साल का हुआ, और उसके बाद अल्लाह ताला ने ये दिया। तो एक तो ये बहुत बड़ा वो लाइफ में चेंज था, मतलब बेटी पाया 2024 में? 2024 में, और बड़ा चेंज था ना, आप एक लंबे अरसे बाद। उसके अलावा अप एंड डाउन के साथ रहा, बहुत कुछ सीखने को मिला, दुनिया को करीब से कुछ देखने का मिला, लोगों के रवैये, क्योंकि मुझे ये लगता है कि कोविड और कोविड के बाद जो ये महंगाई आई है ना, इसने 2023 से लेकर अब तक लोगों के रवैये और मिजाजों में ना बहुत तब्दीली की है, बहुत ज़्यादा। मतलब ठीक है, कोविड आया था, एक लोगों के मिजाज में तब्दीली आई, लोग घरों तक महदूद हो गए। उस वक्त महंगाई नहीं थी, उस वक्त कोविड था, लेकिन घरों तक महदूद हो गए। जब कोविड ख़त्म हुआ, एक सोसाइटी फिर दोबारा रूटीन पे आने लगी। लेकिन ये जो 2-2.5 साल में महंगाई का तूफ़ान आया है ना, इसने एक अजीब सा माशरे में चेंज पैदा किया। उसको मैं बंदे को हिला के रख दिए, हर बंदे को हिला के रख दिया। मतलब हमें लगता है कि गरीब को नहीं, अमीर को भी हिलाया है, मिडिल क्लास को भी हिलाया है, अपर मिडिल को भी हिलाया है, और जो लोअर क्लास है उसको तो बिल्कुल हिला दिया है। देखिए ना, हर तबके का ना उसकी कमाई, उसकी इनकम के हिसाब से एक लाइफस्टाइल बन जाता है। आपके पास आज अगर महीने की 1 करोड़ की कमाई है, तो आपका लाइफस्टाइल उस हिसाब से सेट होगा, ठीक है ना। मेरे पास अगर लाख रुपए की कमाई है, मेरा उस हिसाब से होगा। तो वो जो लाइफस्टाइल लोगों के सेट थे ना, वो डिस्टर्ब हुए हर क्लास के। तो उससे ना लोगों के मिजाजों में ना एक अजीब सी वो आ गई है कि लोगों में एक तो बर्दाश्त ख़त्म होता जा रहा है, बर्दाश्त नहीं है। और एक ना अनफॉर्चुनेटली जो पहले हम बुज़ुर्गों से सुनते थे, और मतलब मैं नहीं मानती थी कि यार ये क्या होती है, हसद क्या होती है, नज़र क्या होती है, लेकिन अब वाकई में ना ये चीज़ें बहुत हमारी सोसाइटी में, हम किसी को अच्छा पहनते हुए, खाते हुए, अच्छा रहते हुए देख नहीं पा रहा है, क्योंकि हमारे लिए शायद वो चीज़ अफोर्डेबल नहीं हो रही। तो वो लोगों में ना बहुत ज़्यादा, और एक अनफॉर्चुनेटली मुझे कहना तो नहीं चाहिए, मेरा ख़ुद मीडिया से ताल्लुक़ रहा है 18 साल, कि पहले थोड़ा मॉर्निंग शोज़ ने हमारे ख़वातीन सोसाइटी में एक बिगाड़ पैदा किया था, क्योंकि ख़वातीन और लड़कियां ना फैंटेसी की दुनिया में आ गई थी। अनफॉर्चुनेटली अब ये आप लोग न्यूज़ इज़ डिफरेंट थिंग, लेकिन एक वो जो सोशल मीडिया पे टिकटॉकर इन्फ्लुएंसर्स ने ना एक और बिगाड़ पैदा कर दिया, जो हमारे माशरे का ना एक बैकबोन होता है। कोई भी औरत आगे आने वाली की नस्ल की तरबियत, वो एक अजीब पता नहीं कोई फैंटेसी की दुनिया में, और वहाँ फैंटेसी पूरी नहीं होती, तो वो एक अलग साइकोलॉजिकल इश्यूज़ का शिकार हो गई। तो ये वो चीज़ें जो मैंने ना 2024 में बहुत फ़ील की, और उसमें मेन चीज़ जो मुझे लगती है वो महंगाई है। महंगाई, मुल्क के हालात, अनसर्टेनिटी, क्योंकि ज़ाहिर है इन्वेस्टर मार्केट से भाग गया है, जॉब्स ख़त्म होती जा रही हैं, लोगों की इनकम वही है, चाहे वो गवर्नमेंट जॉब्स हों, गवर्नमेंट जॉब्स में भी अब कई तरह के मसाइल हैं, प्राइवेट के अपने। तो वो लोगों के मिजाज जो है ना अजीब होते जा रहे हैं, कि मतलब मुझे नहीं समझ आता कि अगर यही सूरत हाल रही, क्योंकि अभी भी सूरत हाल क्लियर तो है नहीं मुल्क की,
آپ کو ایک دن لگتا ہے کہ شاید سب کچھ صحیح ہو رہا ہے, 2 دن بعد لگتا ہے کہ نہیں, پھر چیزیں اسی جگہ کھڑی ہیں جہاں تھیں, کیا کہتے ہیں. تو ہماری سوسائٹی کا مزاج کس طرف جائے گا, مجھے اس چیز کی سمجھ نہیں آتی. ہر بندہ یہ چاہتا ہے, مطلب میں آپ کو بتاؤں, پہلے عورتیں کہتی تھیں, کیونکہ میرا ہے سرکل, پہلے عورتیں کہتی تھیں ہمارا شوہر صبح گیا شام میں گھر آئے. اب وہ کہتی ہیں یہ ہمیں پیسے چاہیے, وہ چاہے ملک سے باہر جائے, کہیں بھی جا کے کمائے, پیسہ چاہیے, کیونکہ ہر چیز کے لیے پیسے کی ضرورت ہے, اور وہ مہنگائی. تو یہ ایک نیگیٹو سائٹ ہے ہماری سوسائٹی کا, جو کہ مجھے نہیں سمجھ آتا کہ یہ کس طرح. پرستی زیادہ ہوئی یا کیا وجہ ہے, اور ساتھ ساتھ کیا آپ نے 2024 میں کھویا؟ 2024 میں کھویا ان دیٹ سینس کچھ رشتوں کو کھویا. رشتے اس طرح کہ دوست یاری میں, کچھ رشتے جن پہ آپ اعتبار کرتے ہیں, آپ اگر کسی پہ اعتبار کرتے ہیں, آپ کسی کا بہت آگے بڑھ کر کرتے ہیں, تو آپ کی ایکسپیکٹیشنز بھی ہوتی ہیں سامنے والے. وہ ایکسپیکٹیشنز ٹوٹتی ہوئی نظر آئیں. پھر بڑوں کی بات یاد آتی ہے کہ ہر کسی پہ اعتبار نہیں کرنے نا چاہیے, فوراً دوستیوں میں آگے. تو اس سال تو ایک سب سے بڑا لیسن جو میں نے اپنے پرسنل ایکسپیرینسز سے وہ لرن کیا, وہ یہ کہ ہر کسی کے ساتھ فوراً آگے نہیں بڑھ جانا چاہیے. لوگوں کو جج کریں اور پھر چیزوں کو آگے لے کے چلیں. تو یہ ایک چیز تھی. پھر یہ تھا کہ ظاہر ہے تھوڑا سا فائنینشلی جیسے اور لوگوں کے ہیں, بہت سی چیزیں پہلے مجھے پتہ ہے, میری فرینڈس کہتی ہیں کہ یہ جیسے حساب کتاب نہیں کرتی تھی. میں حساب کتاب کرنے والا بندہ نہیں تھی کہ خرچ کرنے والا, لیکن 2024 میں نے بھی سیکھا کہ ہو بچت, حساب کتاب, کیونکہ ظاہر ہے گھر چلاتی ہوں, کیا کہتے ہیں ہسبینڈ ان آؤٹ ہوتے ہیں تو میرے ہی پاس سارا کچھ. تو یہ ایک بہت بڑی لرننگ تھی جو شاید مجھے معاشی حالات نے سکھائی, ملک کے حالات نے سکھائی, کیا کہتے ہیں. اور جب سے بچت شروع کیا ہے, مطلب فائدہ ملا ہے یا مطلب نقصان ہی نقصان ہے؟ لرننگ ہوئی ہے, کیا کہتے ہیں کہ ہم بہت سی چیزیں نا دیکھیں, ہمارے یہاں جو میں نے ایک چیز لرن کی ہے کہ ہم نا اننیسیسری چیزوں پہ نا بہت انویسٹمنٹ کرتے ہیں. میں آپ کو بتاؤں 2024 میں نا میرا آدھے سے کچھ زیادہ سال باہر گزرا. میں آپ کو بتاؤں, میں نے ایک چیز جو بڑی لرن کی, وہ میں نے دیکھا, اور میں یہاں لوگوں کو کہتی ہوں, نئی نسل بچوں کے حوالے سے, وہ یہ کہ میں باہر رہی تو یو ایس میں, اور کیونکہ میرا بچہ وہاں اسکول جا رہا تھا, اس وجہ سے میں پہلے بھی کئی بار تھی, لیکن ایجوکیشن جب آپ کے بچے ہوتے ہیں تو آپ کا ایک سیکٹر سے واسطہ پڑتا ہے, ایجوکیشن سے, سوسائٹی سے ڈفرینٹ انداز میں. میں نے ایک چیز دیکھی کہ ہم اپنے پڑوسی ملکوں کو کہتے ہیں نا کہ وہ بہت ترقی کر رہے ہیں, وہ فلاں جگہ چھا گئے ہیں, جی مڈل ایسٹ میں وہ چھائے ہوئے ہیں, ہر جگہ وہ چھائے ہوئے ہیں. اس کا ایک بہت بڑا ریزن ہے جو میں نے لرن کیا کہ ہماری سوسائٹی میں ایکسپینڈیچر کیا ہے کہ میں نے سیزن آنا ہے تو میں نے 20 جوڑے بنانے ہیں, میں نے لوگوں کو دکھاوا کرنا ہے. ہمارے یہاں دکھاوا بہت زیادہ ہے. میں نے وہاں رہ کے ایک چیز دیکھی کہ میں اپنے بچے کو لے کے جاتی تھی کوڈنگ کلاسز میں, وہاں پہ مختلف ایکسٹرا کریکولر ایکٹیویٹیز میں یہ دیکھتی تھی کہ گورے کے بعد 70% پڑوسی ممالک کے بچے ہوتے تھے. وہاں بھی پاکستانیوں کے بچے, اگر میں مطلب آپ کو اگزامپل دوں, اس کی کوڈنگ کلاس میں اس کو میں لے کے جاتی تھی, گورے کا بچہ ظاہر ہے ان کا اپنا ملک, سیکنڈ اٹینڈنس ہوتی تھی پڑوسی ممالک کے بچوں کی. وہ لوگ اپنے یہ لباسوں پہ نا 24 گھنٹے انویسٹمنٹ نہیں کرتے. وہ یہ نہیں کرتے کہ میں نے اس کے مقابلے میں یہ گھر بنانا ہے, اس کو یوں. وہ انویسٹمنٹ ایجوکیشن پہ کرتے ہیں, اپنے بچوں کی گرومنگ, کیونکہ یہ وہ انویسٹمنٹ ہے جو آپ کو کچھ سالوں بعد اس کا ریٹرن ملے گا. آج نہیں ملے گا. آج آپ اپنے بچے پہ آپ کہیں گے اچھا یہ تو بیکار ہے, یہ میں کیا 20,000 دوں کوڈنگ کلاس, یہ 20,000 آپ کو کچھ سالوں بعد پتہ چلیں گے. تو یہ ایک بہت بڑا میں نے وہاں رہ کے لیسن لرن کیا جو اپنے بچوں کے لیے کہ نہیں, یہ میں 25,000 کا لون کا جوڑا بھی پہن لوں گی نا, وہ میں کتنی بار پہن لوں گی, میں 3 بار 4 بار, اگلی بار میں کہوں گی کہ وہ میں وہاں پہن چکی ہوں, میں نے نہیں پہننا. وہ انویسٹمنٹ کرتے ہیں. آپ ان کے کپڑے دیکھیں, کوئی شوشہ نہیں ہوگی, ان کے گھر کوئی شوشہ نہیں ہوگی. وہ جابس کر کے نکلتے ہیں, بچوں کو اسکولوں سے لیتے ہیں, کوئی میتھس کی کلاس میں لے کے جا رہا ہے, کوئی ادھر, وہ ان کی وہ والی گرومنگ کرتے ہیں جو ہمارے یہاں نا پیرنٹس میں نہیں ہے. اسی وجہ سے تو ہمارے معاشرے کا بھی یہی حال ہے. اور ساتھ ساتھ 2024 میں ایسی بات جو کہ آپ کو ہمیشہ یاد رہے گی, ہمارے ساتھ بھی شیئر کر دیں. ایسی بات
ایک مزے کی بات یہ ہے کہ بڑے کیونکہ میرے ہسبینڈ کی جاب ہمیشہ ایسی رہی کہ ان کا یہ ہوتا تھا کہ وہ ہی ورکس فار انٹرنیشنل این جی اوز، تو وہ ایسی جگہوں پہ ہوتے تھے کہ 1.5-2 مہینے بعد آتے تھے اور 10 دن کی چھٹیوں پہ. اس دفعہ یہ ہوا ہے کہ کانٹریکٹ بریک لمبا ملا ہے تو 6 مہینے سے وہ ساتھ ہیں. تو یہ یاد رہے گا کہ بڑے لمبے عرصے بعد ہم ایز اے فیملی ساتھ کیا کہتے ہیں رہ رہے ہیں، تو وہ ایک بڑا اچھا ٹائم ہے. ہمیشہ آپ دونوں کو خوشی رکھے اور ساتھ ہی رہیں. اچھا یہی ہوتا ہے، اور جو بھی جس نے بھی شادی کی ہے اکٹھا ہی رہنا چاہیے. تو 2025 کے حوالے سے کیا آپ کے خیال میں ملک کی ترقی کا سال ہوگا؟ میں آپ کو بتاؤں، ایک دن لگتا ہے سب کچھ سن کے، آپ لوگوں کو سن کے، مطلب آپ لوگوں سے، یعنی میں آپ کو نہیں کہہ رہی، جو انالیسس سنو، سارا کچھ سنو اخباروں میں. اخبار تو پڑھنا نہیں ہوتا اب، تو ظاہر سارا کچھ ویلاگس ہی سننا ہوتا ہے. لگتا ہے کہ اوکے چینج آ رہا ہے، کچھ ہوگا، مگر 2 دن بعد لگتا ہے کہ چیزیں وہیں ٹھہر گئی ہیں. لیکن مجھے لگ رہا ہے کہ 20 جنوری کے بعد جب ایک سپر پاور کیا چینج آئے گا تو ڈیفینیٹلی، کیونکہ اب کچھ نہ کچھ چینج، مطلب اب مزید نہ ہم برداشت نہیں کر سکتے. ہمارا ملک جو ہے نا آلریڈی بہت کچھ برداشت کر رہا ہے، اور اب مزید برداشت کی گنجائش برداشت کر چکا ہے. اور ساتھ ساتھ 2025 کی شروعات میں سیاستدانوں اور پاکستانیوں کے لیے آپ کا میسج کیا ہے؟ کیا میسج دیں؟ اب تو میں بھی 40 سے ابو ہو گئی ہوں. پیرنٹس کہتے ہیں کہ وہ 70-80 سال کے ہو گئے ہیں، کہ انہوں نے بھی ساری زندگی یہی دیکھا. امید کر سکتے ہیں، دیکھیں، ہر کوئی ملک چھوڑ کے بھاگ نہیں سکتا. یہ آسان کام نہیں ہے. کہنا آسان ہے کہ میں اپنی فیملی کو لے کے، یہ اتنا آسان نہیں ہوتا. جب لوگوں کو باہر کا بھی نہیں پتہ، باہر الگ مسائل ہیں، دوسرے مسائل ہیں. اور دیکھیں، ہجرت کی بھی جو ہوتی ہے نا، آپ پوری فیملی کو لے کے ایک ایج ہوتی ہے کہ جب آپ پورا اٹھا کے کنبہ کہیں اور ملک سیٹل ہوتے ہیں. یہی ریکویسٹ کر سکتے ہیں ہم کہ خدا کے لیے سوچیں. کتن کو چکم د کال 2024 ورسره د 2025 د ملک د ترقی یا د بهترۍ په حواله سره د خلکو تفصیلی خبرې تاسو واورېدې. دوی وویل چې په 2024 کې دوی ډېر څه وبلل او ډېر څه یې ترلاسه هم کړل. خو دې نه علاوه دوی دا هم وویل چې په ملک کې 2025 کې چې کوم امن نشته، نو د امن هم ضرورت دی، سیاسي استحکام هم ضرورت دی. او دې سره سره دوی دا هم وویل چې ټولو ته پکار ده چې د ملک د ترقۍ دپاره خپل کردار ادا کړي. د دې سره زموږ د دې پروګرام وخت سرته راسي. د بل پروګرام دپاره زموږ سره اوسئ. الله پامان.